الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ترك جان ترك مال ترك سر ترك جان ترك مال ترك سر در طريق عشق أول منزل است درود شریف اللهم صل وسلم كما تحب وترضى جنگ احد کی د مکی مکرمه نه یو مشرک راولی نوجوان نمیا عمر بن ثابت لیکن مشهور په اسیرم
د اسلام نه ډېر لري وو، د اسلام ډېر سخت دشمن، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر سخت دشمن و، د اسلام نه ډېر زیات نفرت. جنگ احد کی یو طرف ته د مسلمانانو صفونه تیار شو، جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پخپل موجودو، د صحابه کرامو کمان د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس. بل طرف ته د مشرکانو صفونه وو، دا مشرک نوجوان اسیرم تورې لاس کې وه، د مشرکانو صف کې ولاړ ده، د صحابه و رسول الله خلاف جنگي. اچانک زړه کې الله د اسلام محبت واچاو، د رسول الله محبت یې واچاو. د مشرکانو د صف نه را ودانګل، د صحابه و صف کې ودرېدی او نعره یې کوي لا اله الا الله محمد رسول الله، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. تورې اوچته کړه، مشرکانو باندې توره چلوي، جنگیږي 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 تر دې پورې چې زخمي شو، راپرېوت. چې راپرېوت څه ساعت پس صحابه کرام رال ور باندې راجمع شو. اسیرم پروت زخمی. اوس دا چاته هم پته نه وه چې اسیرم مسلمان شوی دی. د اسیرم د اسلام نه نفرت دا ټوله مکه مدینه کې مشهور و. زخمی پروت. صحابه کرام رالو ادریدو چې دا خو زمون مسلمانانو سب طرف ته پروت دی. اوس دې کې شک و چې د اسلام راوړی دی، د اسلام لپاره جنګېدلی دی او که د اسلام خلاف جنګېدلی دی، زخمی شوی. صحابه کرام ورته ویل یا اسیرم رغبة في الإسلام أم حمية لقومك. الأسيرما تجي أجنجد يا زخمش دا رغبة للإسلام، دا ستا اسلام ترغبت میلان پیدا شو، اسلام دې راوړی، زخمی شوی د اسلام لپاره وجنګېدی. ام حمیتا لقومک، که د خپل قوم پرستی لپاره وجنګېدی او زخمی شو. اسیرم ډېر سخت زخمی و. دې زخمی حالت کې ورته ویل چې بل رغبة للإسلام، بل رغبة في الإسلام. فآمنت بالله ورسوله
فأسلمت وأخذت سيفي وقاتلت مع رسول الله حتى أصابني. وسيرم دقم فرست لفاره نیم چنگه دلیکنا دا زما لکی اللہ دا اسلام رغبت واچاو کنا دا اسلام محبت واچاو دا رسول اللہ محبت واچاو اللہ دا خپل توحید محبت زما لکی واچاو. فآمنت بالله بارک میں دا مشرکانو دا خپل قوم دا سب نرا ادانغل او صحابہ استاسو سب کی ادری دمائے. فآمنت بالله ورسوله فاللہ فجناب رسول اللہ میں ایمان راول. فأسلمت ز مسلمان شما وأخذت سيفي تر میرا واخستکنا وقاتلت مع رسول الله دا رسول اللہ سر صف کی ادرے دا مکنا دا رسول اللہ دا اللہ دشمنان میں قتل والقتل والقتل فأصابني اخیر کی زخمی شوما دا دفرات یما. صحابہ اور باندی را غندی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم را ارسیدئی. جناب رسول اللہ چورتا اکتل جناب رسول اللہ صحابو طویل چی انہو من اہل الجنہ. او صحابو خبری مکڑی کنا لکی شک مرا ولی کنا انہو من اہل الجنہ. دا اسیرم لاش کو چھت پڑی کنا دا اسیرم چد دا اہل جنت ند کنا دا جنت تا ارسی دی جنتی دا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو ہریرہ بابا مسجد نبوی کی کینوس کنا تابعین باور باندی را جمعو تابعین و تبیویل چه اخبرنی او تابعین و مال خبر آکلی کنا دغا کس بارکی چنی منز کڑیو کنا نی زکاة ادا کڑیو نی حج کڑیو نی روجنی ولیوا نی یو عمل کڑیو کنا بغیر دا عمل نجنت تلال. تابعین و تبدا فتن وچدا کم کسو ابو عربا دا خوشتا بی پما انداز دا دین تفوس کو کنا شراوخی اغا کس چه بغیر دا چا عمل نمونز زکاة بغیرین جنت تورسی. تابعین و تخبتا نو تابعین و بویل حارت تیرا و خیر. ابو ہریرہ ورتبیل رضی اللہ تعالی عنہ چا غارت اسیرم رضی اللہ تعالی عنہ کنا چی صرف دایا اویل کنا
کلمه هم داسې ویلې وه چې بل چا ترې نه اورېدلې نه وه که نه نه چا سره خبرې شوې وې ځکه د مشرکینو د صف نه راودانګل د صحابو صف کې ودرېدی چا سره د ملاقات چا سره د خبرو وقت نو جنگ شروع که نه اسلام یې راوړ د اسلام نفس جهاد یې وکړو که نه د جهاد نفس ډار کړ جنت ته لاړ کټر مشرکو مشرکینو صف کې ولاړ ده او زړونه څوک اړوي کېدای شي د اسیرم یو عمل یو ادا به خدای ته خوښه راغلی وي او د کې به څه ناڅه طلب و چې خدای راواړه ډایرکټ لکه د خدای او د رسول د اسلام عشق راغی چې راغی نو مولانا روم فرمایي چې عشق آن شعلاس کی چون برفروخت عشق آن شعلاس کی چون برفروخت ہر چیز جز معشوق باقی جملہ سوخت ہر چیز جز معشوق باقی جملہ سوخت ونیرم وی عشق آغا لمبا دکنا آغا شعلا دا چکل دا عشق لمبا اچھت شکنا نو دا معشوق نسیوا چې پچا باندې تا عاشق د هغه نه سیوا باقي څه چې په مخه ورځي هغه سوځي که نه د چا پروا نه کړي که نه اسیرم خپل قوم سره مکې نه راغلی و چې د اسلام د صحابه د جناب رسول الله خلاف په جنګېږم که نه د خپل قوم فرست لپاره به جنګېږم که نه ولال د خپل قوم مشرکانو صف کې ده اچانک کې خدای د عشق لمبه واچوله د عشق لمبه د اسلام د عشق لمبه چې کې راله که نه هغه لمبه اوچته شوه که نه قوم پرستی خپل قوم که نه او د قوم پرستی غیرت هر څه یې اوس وځول سوا د خپل محبوب نه سوا د خپل معشوق نه چې هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم وکړه هغه الله یو ځل د مجنون پلار راولګېدی خلقو به د مجنون پلار ته شکایتونه کړو چې دا زوی دی بس دیوانه ګرځي دشت سارا کې دا زوی دی سمجھاو کړه چې لیلا سره د عشق د محبت کړي اوس خلق په څه پوهي د خلقو خو پسرونو کی بستی عقل یا پپندو کی دے مونا صاحب فرمائل خدای دے قبر در رحمتون نڑا خلق وسپوئی رحمان بابا با چکم زی روانو پی خور قصہ خانی ہزار خانی اشنغری کی خلقو کو پس خاندل دادا کلی خلق رحم بابا باویر خاندل بین زکت رحمان بابا ترخ کی با خپل دیوان کتابو او سر خدای او رسولو دا خدای دا رسول اشو خلقو التا پاگل
کم کلی کی به تیرېدی پېښور ښار کې به تیرېدی خلکو به پسې خندل رحمان بابا ویل زه چې یم که زه وزاهدانو ته حیران یم دی و ماته د خپلې زمانې چې کم برای نام بزرگان و هغو هم پسې خندل رحمان بابا ویل زه وزاهدانو ته حیران یم دی و ماته دیوانا به دې خنده او ده به دیوانا دیوانا به دې خنده او ده به دیوانا ویزه د خپل زمانه د بزرگانو ته د خلکو ته حیران یم کنه دوی ما پسې خاندي زه دوی پسې خاندم زما او د دوی مثال دا ده لکه لیونی چې په یو کلي کې تېرېږي کنه هلکان خلک پسې ګټې ولې پسې خاندي لیونی داسې شاته ورته وګوري لیونی پا خلکو پسې وخاندي بیا هلکان پسې ګټې ولې کنه خلک پسې خاندي لیونی بیا داسې ورته وګوري لیونی دی پسې وخاندي زه وزاهدانو ته حیران یم دی و ماته دیوانا به دې خنده او ده به دیوانا کلیوالو لیونې پسې خندل لیونې دوی پسې خندل کنه نور مې دا و چې خلک په څه پوهېږي مجنون پلار ته به شکایتونه لګول چې دا زوی دې سمجاو بس تا زوی د مجنون او لیلا د دشت سارا دشت لارې ډېر سمجاو خو چې دا لیلا پرېږدي مجنون چېرته عشق پرېښودی لارې د لاس نه ونیو مجنون بویه تی خانه کعبې ته چې بوت مجنون ته ویل توبه وباسي د لیلا د محبت نه توبه وباسي دا ووایه چې زه د ټولو ګناهونو نه توبه وباسم دا پلار سمجاوه پلار ورته ویل دا لفظ ووایه چې زه د ټولو ګناهونو نه توبه وباسم او د لیلا د محبت نه هم توبه مجنون بیل ټیک دی پلار ته ویل ته غوږ راته کښېږده چې زه صحیح وایم که غلط وایم مجنون لاس اوچت کړو ویل الهي تبت من كل المعاصي الهي تبت من كل المعاصي ولكن من محبة ليلى لا أتوب لا أتوب لا أتوب والأوزم ربا دا طولو گناهنونا زما توبه دکنا ولكن من محبة ليلى لا أتوب لیکن دا محبت دا لیلا دا محبتنا چرت بز بخبل جون باندې توبه اونبا سمکنا پلاری حیراج زیړشتر کی بات زکا چې عشق حقیقی چې کله تراشي لکه د صحابه کرامو چې هغه بیا
داسې شعله ده چې نه قوم ته ګوري نه پلار ته نه مور ته نه بل ته مقصود یې صرف خدای او رسول عشق آن شعله است که چون برفروخت عشق آن شعله است که چون برفروخت هرچه جز معشوق باقی جمله سوخت دارت یوسیرم لکی د عشق جذب رالی د اسلام محبت عشق راغی قوم فرستی قوم هر څه شاته وغورځول د صحابو صف کې ودرېدی کنا کلمه یا اویلا جهاد اکو دارک جنا شهید شو کنا جناب رسول اللہ انه من اہل الجنہ جناب رسول اللہ والاسیرم جنت تا ارسیدی جنتی شو اسلامی رو دارک جہاد شروع کو بدریم قدم باندې دارک جنت تا ارسیدی او دا پیغمبر دا خلی الفاظ انه من اهل الجنة اسمن 50 40 سال 70 سال عبادت نکو اللہ زاننم ستڑی کرو سبا چمڑو شو دلانبلو نمخ کی دا سی بوی امزی چی خلقو پوزی رانا پوٹی کری دا ولی دا زکا چی مو منافقان یو نن سبا مسلمانان منافقان دی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ترکتم الجہاد اذلکم اللہ وسلط علیکم العدو رسول اللہ فرمائل چی کل تاسو جہاد فریدئی نو خدای بم ذلیل کری او دشمن با پتاسو خدای رواج دشمن با دربانی مسلط کری دمر لگ دا سنبای پشان اسرائیل چی دا اغوی زیلت تا قرآن ثابت تا وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب على غضب خدای وای زما پدی باندې غضب ده د غضب د پاسه بل غضب ده او زما د طرف نه پدی ذلت ده چرته تر قیامت د اسرائیل مستقل حکومت ناراضی د قران ثابت ده دا اوس چې دی دام د امریکای په وګو ولاړ دي کنه بیام دغه ذلیله په عربو باندې نن سبا عارضی تور غالب ولی ځکه عربو جهاد پرېښی عرب عیش و عشرت کې دي مخکې مې درته ویلي چې عربو کار څه ده بس اوږد کمیس واچوه او ګډ ذبح کړه دو درې کسان ورته کېني د عربو کار څه ده سپین یا سور ایمان په سر کړه بس په استری دالته کناره ور جوړه کړي لیدلې دی د دوی کنارې او ایمان ته چې کنارې ور جوړې کړي بس دغه چې کناره په دې ځای بالکل د سترګو په دې مینځ کې بس ذلك مبلغهم من العلم د عربو ټول طاقت زور ټول علم هغه د رویمال کنارې ته راغلی د رویمال کناره جوړه کړه رویمال په سر واچوه د ښځو په شان مخ پټ کړه او جهاد پرېږده عیش و عشرت کې شه او چې کوم مسلمان د مسلمو ممالکو نه غریبان د مزدوري لپاره ورځي په هغه مزدورانو باندې ظلم کړه عیش و عشرت کړه اسرائیلو بمونه جوړول اټم بمونه جوړول او عربو کنارې جوړول کمیسونه جوړول
عيش و عشرت کو اوس د عرب و حشر وګوره مونږ په شرمېږو که نه مونږ عجم یې اسرائیلو ته وشرمولو که مونږ عجمو خو دا کار وکړو چې 50 د اسرائیلو سره 50 ممالک په یو ملک باندې رالو افغانستان د افغانستان مثال څه شی دی یو کاسه ده یو کاسه وړوکی غوندې 50 ممالک په یو کاسه باندې رالو حمله یې وکړه چې تلو څه ټیزونه یې اچول 50 ممالکو باندې ټیزونه واچول که نه واچول عجمو پتلونونه وردیان یا په غلو ککړې کړې کې نه کړې ککړې که نه مونږ د عربو سترګې نه دي ښکته کړې مسجد نبوي نه داسې ووتم احد طرف ته 2012 کې چې ووتم یو عرب د ګیټ نه بار کرسۍ کې ناسته د ګیټ ډیپټي و ما تفوس یې نه وکړو ما ویل یا شیخ ما اسم هذا الجبل زما اول وارو ما د دې غر نوم څه دی دا کوم غر دی ویل هذا احد قال هذا احد نعم يا شيخ ها دا احد په ما ته کتل ما ته ویل من اين انت ته د کوم ځای نه راغلی مال من پاکستان راغلی ویل من قوم بشتو ما څه نه دی ورته ویل زما شکل دی وکتل په خپل راته ویل من قوم بشتو ویل د پښتون قوم سره دی تعلق ته ما ویل نعم یا شیخ پښتون قوم سره می تعلق ده پښتون یم ویل ولا يا شيخ إنهم لقوي الجسم والقلوب ویل یا شیخ ما ته ویل قسم بالله دا پښتون قوم چې د پښتانه د دوی دا جسمونه هم مضبوطه دي زړونه هم مضبوطه دي ما ورته ویل من أين تعلم تا ته د کوم ځای نه فتح ولګېده څنګه درته فتح لګي چې د پښتنو بدنونه هم مضبوطه دي زړونه هم مضبوطه دي ویل یا شیخ د دې خبرې نه ما ته فتح ولګېده چې انهم غلبوا على الروسيه والآن سيغلبون إن شاء الله على الأمريكا وغيره او کله امریکای شکست نو خوړلې 2012 ما ته د دین اندازه ولګېده چې دا پښتانه چې دي وروستي شکست ورکړو چا ورکړو پښتنو ورکړو ویل الآن ویل اوس چې کوم ده سيغلبون إن شاء الله على أمريكا ویل اوس مستقبل قریب کې به ان شاء الله په امریکا باندې د امریکای په ملګرو هم پښتانه غالب راشي پښتنو د عربو سترګې اسمان ته ورسولې او عربو زمونږ او د ټولو عجمو سترګې ځمکې ته ورسولې هغه د سنبۍ غوندې اسرائیلو ته موږ سرنګون کړو که نه ښکته سترګې کړو دا وجه دا ده چې دوی د کنارې نه دي خلاص استری باندې د رویمال کناره جوړه کړه او چلتار د اوښ پی کړه نه ده د اوښ ګوډه چې پتړې ده آی نه چلتار په سر کې ده کناره جوړه کړه کمیس اوږد کړه په خارجیانو مزدورانو باندې ظلم وکړه او کفارو ته سجده وکړه واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين